أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. درس کو انشاءاللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 یو آیات چنینو آبو ویلے کیگی. واقع معراج داغی پرون منگ چنینو آغا باس کڑونو نجی کل حضور علیہ السلام دا حضرت جبریل علیہ السلام سر چنینو آغا دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا ورسیدلو نو بیا د حضور علیہ السلام پس چې کومه سورلیله لېږلې شوي وه نو د هغې ته ویلی کېدلو بوراقو. اوس بوراق په دغې سورلۍ باندې چې دی نو هغه حضور علیہ السلام چې دی نو هغه سفر کولو او بوراق چې دی نو هغه دا د برق نه دی او د برق معنی چې دی نو هغه د تیز برخنا نو د بجلی کرن. اوس دا چې نو هغه څومره ځي نو د دې تیزوالي فلاسفه اوس هم دا خبره کوي چې د تیز رفتارۍ چې دی نو هغه څه حد متعین نه دی او نه څوک د دې حد چې دی نو هغه متعین کولی شي. لکه د سترګې نظر شولو نو په یو نظر په یو سیکنډ کې فی سیکنډ یو چې دی نو هغه د سترګې رب دا نظر فی سیکنډ چې دی نو هغه 86,000 میل چې دی نو هغه دا سفر کوي. د شانتي فلاسفه چې دی نو هغه لیکلی دي چې د یوې یو منټ کې چې نو هغه د بجلی یو پړق دا د ټولې دنیا نه چې دی نو هغه 500 پیرې چې دی نو هغه ته تاویدی شي. نو براق الله رب العزت را لېږلی او دا د برق نه دی او برق ویلی کېږي دغې تیز رفتارۍ ته. نو د دې به چې د کوم ځای کې قدم نظر لګېدو نو په هغه ځای باندې به یې قدم لګېدلو. نو بهرحال دغه براق حضور علیه السلام پس را لېږلی شو. حضور علیہ السلام چې کله هلته ورسېدو نو بیا حضرت جبریل علیہ السلام دغه ځای کې نو هغه بیت المقدس سره دروازې سره بهر یو کاڼی پروت و. هغې کاڼی کې چې نو هغه سوری ولو. جبریل علیہ السلام چې نو هغه سوری بیا د څه وخت چې نو هغه د خاورې په وجه راغلی او ټپ شوی و په هغې کې. نو هغې کې خپله ګوته مبارک نه باسل هغې کولاو کو په هغې باندې براق وتړلو. اوس سوال دا پیدا کېږي چې براق تړلو ته ضرورت څه ولو؟ الن کې دا خو الله جل جلاله را لېږلې سورلي وه نو دې دپاره چې دی نو هغه دا دنیا دارالاسباب ده. نو چې کله دنیا دارالاسباب ده نو دارالاسباب کې به اسباب چې دی نو هغه اختیاري د دغې دپاره که نه دغه براق خو چېرته تلو نه. بیا حضور علیہ السلام چې دی نو هغه تمام انبیا علیهم السلام له چې دی نو هغه امامت وکړو. دې کې هم دوه قوله دي. یو قوم د عام مفسرینو دی د هغوی چې حضور علیه السلام چې کله تللو نو په تللو کې چې دی نو هغې تمام انبیا علیهم السلام له چې دی نو هغه امامت وکړو ځکه حضور علیه السلام ته امام الانبیا علیه السلام ویلی کېږي. دویم قول چې دی نو هغه پکې د تفسیر ابن کثیر حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمه الله دی او د هغوی چې دا منځ حضور علیه السلام په واپسۍ کې چې دی نو هغه کړو او مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې دی نو هغه هم دغه قول چې دی نو هغې خوښ کړی دی. هغوی به دا قول چې دی نو هغه خوښ دی چې کله حضور علیه السلام واپسۍ کې راتلو نو دغه انبیا علیهم السلام د حضور په چې دی نو هغه د رخصتۍ دپاره نبي علیه السلام سره رالل. نو چې کله الله دغه قوت ورکړو دی راغلل نو حضور علیه السلام ول 2 رکعاته منځ نو هغې وکړلو. نبي علیه السلام امام الانبیا جوړ شو بیا د هغې نه واپس رالو. بهرحال دا یقیني ده چې حضور علیه السلام نو هغه تمام انبیا علیهم السلام له امامت کړو او نبي علیه السلام امام الانبیا دی. اوس دې کې چې نو هغه بتلو کې کړو یا راتلو کې کړو دواړه قوله چې نو هغه پکې شته. نو بیا چې کله دغه وشولو نو نبی علیه السلام چې نو هغه بیا معراج طرف ته چې نو هغه روان شو. نو معراج دا چې نو هغه د عروج نه ببره چې نو هغه ختلو نه دی. نو بعضې حضرات بیا لیکلي چې پړوۍ لګېدلې وي
هغې پړوو باندې چې دی نو حضور علیه الصلاة والسلام وختلو او بعضې وایي چې دغې براق چې دی نو هغه و. خو بهرحال د هغه ځای نه د مسجد اقصا نه په بره چې دی نو هغه بیا سفر شروع شو. نو چې کله د بره سفر شروع شو نو حضور علیه الصلاة والسلام په اوو اسمانونو کې بیا د اوو انبیا علیهم الصلاة والسلام سره چې دی نو هغه ملاقات کړی دی. اولنی اسمان ته چې کله ورسېدل نو په اولنی اسمان کې چې نو هغه جبرئیل علیه الصلاة والسلام دروازه چې نو هغه وټکوله. چې دروازه وټکولی شوله نو دننه ورته چې نو د هغې اسمان چې کم چوکیدار فرشته وه خازن نو د هغوی ورته من څوک یې ومن معک نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام انا جبرئیل ومن معک ستا سره څوک دی نو حضور جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته محمد رسول الله ارسل الی آیا تو په دوی پسې لیږلی شوی وې نو دا جبرئیل علیه الصلاة والسلام او زوی په دوی پسې لیږلی شوی وم. نو بیا د هغوی ورته وویل سیده مرحبا نو موږ دغه پیغمبر ته خوش آمدید وایو. دوی چې نو هغه دې راشي نعم المجیء ډېر بهترین سړی دی کم چې راغوښتلی شوی دی. نو حضور علیه الصلاة والسلام اولني اسمان ته داخل شو. اوس دلته چې نو هغه دا ولې کېدل چې کله حضور علیه الصلاة والسلام پسې چې نو هغه جبرئیل علیه الصلاة والسلام را لیږلی شو نو بیا ولې فرشتو چې نو هغه تپوس کولو څوک یې څوک د سره دی تاسو چې نو هغه د دوی بره راغوښتلی شوي نو د دې دپاره حضرات لیکلی دي چې حضور علیه الصلاة والسلام ته پته ولګي چې دا تا ته کومه وحي راځي ګوره دا محفوظ وحي ده. زمونږ اسماني نظام چې دی نو هغه ته وایي نه چې اسماني نظام زمونږ دقه شانتي دی. نو اولنی اسمان کې حضور علیه الصلاة والسلام د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سره چې دی نو هغه ملاقات وشولو. آدم علیه الصلاة والسلام ورته هم چې نو هغه فخر علی وي یو بل ته چې نو هغې سلام وکړلو. مسلم او بخاري چې نو هغه روایت مفهوم ذکر کو نو دی چې نو هغه وکړل. بیا چې کله دغه وشولو نو حضور علیه الصلاة والسلام چې آدم علیه الصلاة والسلام به چې کله ښی طرف ته داسې وکتل نو هلته د هغه اولاد ناست ولو ذریاتو په شکل کې نو آدم علیه الصلاة والسلام به په خندا شولو. چې ګس طرف ته به چې نو هغې وکتل نو بیا به چې نو هغه آدم علیه الصلاة والسلام په ژړا شو. ما تپوس وکړې دا آدم علیه السلام دی دا ښی طرف ته د چې نو اصحاب الیمین دی د هغه اولاد دی چې کم به جنتیانی اللهم اجعلنا منهم. او بیا چې نو هغه وی دا ګس طرف ته چې کله وګورې نو دی هغه اولاد دی چې کم به جهنم ته چې نو هغه ځي اللهم لا تجعلنا منهم. نو وی دې بلې به وجه باندې کېږي. بیا د هغه چې نو هغه سفر روان شولو دویم اسمان ته ورسېدل. دویم اسمان کې هم حق شانتي چې نو هغه دروازې وټکوله. فرشتې چې نو هغه خازن ورته وایي څوک یې جبرئیل علیه السلام یم څوک د سره دی محمد علیه السلام را سره دی آیا تاسو په دوی پسې لیږلی شوي وئ موږ پسې لیږلی شوي ولو صحیح شوله په خیره لی راځئ. او په هغې کې چې نو حضور علیه الصلاة والسلام بیا په دویم اسمان کې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او د حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکړو. حضور علیه الصلاة والسلام د دواړه د ترور زامن ول مور خو چې نو هغه طرفه کمې چې ترور وي نه هغې ته نو دوی سره چې نو هغه ملاقات وشولو. دوی ورته چې نو هغه هم په خیرالۍ چې نو هغه وی مرحبا چې نو هغه باخی صالح و نبی صالح مونږ چې نو هغه په خیرالۍ وایو خپل رور صالح ته او پیغمبر صالح ته. بیا د دغې نه وروسته چې نو هغه روان شو دریم اسمان ته ورسېدلو. دریم اسمان کې چې نو هغه بیا دقه شانتي تذکره وشوله څوک جبرئیل یم څوک د سره دی محمد علیه السلام آیا دوی په دوی پسې لیږلی شوی وي او په خیرالۍ چې نو هغه ویلی شول. بیا په هغې کې دریم اسمان کې حضور علیه الصلاة والسلام د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام سره چې نو هغه ملاقات وشو. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الله جل جلاله یوسف علیه الصلاة والسلام له چې نو هغه نیم حسن چې نو هغه ورکړی یعنې ټوله دنیا حسن چې راجمع شي نیم حسن صرف یوازې یوسف علیه السلام ته دې میلاو شوی دی. بیا د دغې نه چې نو هغه روان شولو څلورم اسمان ته لاړو. څلورم اسمان کې هم دقه شان چې نو هغه سوال او جواب وشول په خیرالۍ چې نو هغه وشولو. بیا د دغې نه وروستو حضور علیه الصلاة والسلام چې کله څلورم اسمان کې نو هغې بیا ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام سره. بیا د دغې نه وروستو چې نو هغه پنځم اسمان ته پنځم اسمان کې چې نو هغه بیا د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه ملاقات وشولو. نو پنځم اسمان کې نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات چې نو هغه د حضرت هارون علیه الصلاة والسلام سره وشولو.
بیا د هغې نه وروستو بیا دغه په بره لاړل چې یعنو هغه شپږم اسمان ته هلته هم دغه شانتې سوال او جواب وشول. بیا په هغې کې یعنو هغه حضور علیه الصلاة والسلام ته په خیرالی وویلی شول. شپږم اسمان کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما ملاقات چې یعنو د حضرت موسی علیه السلام سره وشولو. بیا د هغې نه وروستو بیا چې یعنو هغه سفر روان شولو. بیا چې یعنو اووم اسمان ته لاړو. اووم اسمان ته چې کله ورسېدلو نو بیا د هلته کې نو هغه زما ملاقات وشو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه بیت المعمور ته چې نو هغه ډډه والی وه. د هغه ځای دی لکه څنګه چې په دنیا کې نو هغه د دنیا منځ مکه مکرمه ده، کم ځای نه چې طواف کېږي خانه کعبه ده، د دې په سمت باندې دغه شانتې بره د عرش معلا پورې چې نو هغه ځای دی. د دغې نه فرشتې چې نو هغه طواف کوي. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي یو فرشته چې د دغې نه یو پیر طواف وکړي نو اسمانونو کې دومره ګڼ مخلوق دی، دومره فرشتې دي چې دنیا به ختم شي دې ته واپس بیا چې نو هغه نمبر نه میلایږي. نو هلته بیت المعمور سره چې نو هغه چلو شو. ما ملاقات نو هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام سره وشو. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام سره نو هغه ملاقات وشولو بیا ما ته نو هغه حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دی. ما ته نو هغه پیش کړی شوې دوه نو هغه کاسې دوه پیالۍ نو یو پیالۍ کې چې نو هغه پی ول، بل پیالۍ کې چې نو هغه شراب ولو. ما چې نو هغه یو روایت کې راځي چې جبرئیل علیه السلام راته اشاره وکړه. یو روایت کې راځي چې حضور علیه السلام چې نو هغه د پیو هغه پیالې ته لاس کو نو جبرئیل علیه السلام راته وی اصبت تا چې نو هغه درست فیصله وکړه، تا پی واغستل. که چېرته تا چې نو هغه دغه ته لاس کړی وی شراب پیالې ته نو ستا امت به ټول ګمراه شي. خو چې کله تاسو چې نو هغه پی ته لاس کړل نو ستا امت چې نو هغه به اوس الله پاک د ګمراهۍ نه چې نو هغه وساتي. نو په دغه کې چې نو هغه اووم اسمانونو کې چې نو هغه ملاقات وشو. بیا د اووم اسمان نه وروسته نبی علیه السلام سدرة المنتهى ته چې نو رسېدو. سدرة المنتهى دا د بیرې چې نو هغه ونه ده، منتها دا د انتها نه، هغه چې په هغې باندې د یو شي چې نو هغه انتها وشي ختم شي نو دغې ته ویلی کېږي منتها. اوس د دغې بیرې دغه ونه نو حدیث کې د دې متعلق چې نو هغه دوه قوله دي. یو حدیث کې راځي چې دا په شپږم اسمان کې ده، دویم روایت کې راځي دواړه د صحیح مسلم روایتونه دي، د هغې مفهوم دی چې دا په اووم اسمان کې ده. حضرات محدثین د هغې اسان تعبیر چې نو هغه یې کړی دی چې شپږم اسمان کې د دې ډډ دی یخې دی او په اووم اسمان کې د دې بره چې نو هغه څانګې دي. نو ځکه دې ته چې نو هغه د سدرة المنتهى دا دواړه قوله پکې راغلي. دې ته سدرة المنتهى ولې ویلی کېږي؟ نو سدرة المنتهى ورته د دې وجې نه ویلی کېږي چې دنیا کې انسان څومره اعمال صالحه کوي نو دا بره آلتې پورې ورسي نو بیا د دغې نه وروسته اخوا فرشتې نشي تللی، دنیا سره چې کم تعلق ساتي زی راځي نو په هغه ځای نه بره بیا د عرش چې کمې فرشتې هغه برنۍ اسمانونو فرشتې هغه راشي او د هغه ځای نه دغه اعمال ویسي بره ویسي. بره نه الله رب العزت چې کومه فیصله راځي نو د هغه د هلتې نه دې ځای پورې راوړي، بیا په دغې باندې دغه ښکته چې نو هغه راکوشي او د هلتې نه بیا ښکته نو د لاندې نه چې ځي نو هغه په دغه ځای پورې ځي، په دغه ځای باندې چې نو هغه وردېږي سټاپ کېږي. بره نه چې کم راځي نو هغه هم په دې باندې راځي او وردېږي سټاپ کېږي نو ځکه دې ته سدرة المنتهى وایي. الله پیغمبر فرمایي وایي د هغې پاڼې چې نو هغه دومره غټې غټې وي لکه د اتي چې نو هغه غوږونه او د هغې چې نو هغه یوه بیره دانه وایي د هغه د یو لویې مټکۍ امره چې نو یوه دانه وه. بل روایت کې چې نو هغه راځي د هغې مفهوم دا دی وایي په دغې باندې چې نو هغه مونږ چې ورته جنتي مرغۍ وایو تتلي د دغې چې نو هغه شکل نما چې نو سرو زرو چې نو هغه تتلیان جنتي مرغۍ پې وي. نو هغه خطبات فاروقي کې نو هغه لیکلي دي هغوی وی دا اصل کې فرشتې وي، دا جنتي مرغۍ نه وي فرشتې وي. چې کله فرشتې خبر شولې چې حضور علیه السلام چې نو هغه معراج ته راځي د الله جل جلاله مدعو کړی دی، نبی علیه السلام الله پاک دی چې نو هغه دیدار له راځي نو فرشتو چې نو هغه الله رب العزت ته خواست وکړو چې الله ستا محبوب راځي نو چې ستا محبوب دی نو دا به څومره لوی سړی نو موږ ته هم چې نو هغه د خپل محبوب دیدار او زیارت وکړي. نو چې کله فرشتو دغه وویلو نو الله جل جلاله چې نو هغه د هغوی د وجودونه دغه شانتې راکچ کړل
او پاغي په دغه شکل باندې نو دوی په دې سدرۃ المنتهى باندې ټول راجمع شولې او حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله لاړلو نو دې ټولو د حضور علیه الصلاۃ والسلام زیارت او دیدار چې نو هغه وکړو. الله دې موږ ته هم نصیب کړي. بیا د هغې نه وروسته حضور علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله چې نو هغه عرش معلا ته ورسېدو. الله جل جلاله ته چې نو هغې سجده وکړه. الله پاک چې نو هغې زیارت یې وکړلو. الله چې نو هغې ولیدلو. بیا په دغې وخت کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی شول محبوب چې د محبوب خواله ځي نو د هغه ځان سره تحفه او ډالۍ وړي. نو زما حبیبه ته چې زما خواله راتلې نو تا ما له څه ډالۍ او څه تحفه راوړه. نو چې کله دغه وم نو الله رب العزت خو چې نو هغه د هر څه نه منزه او پاک دی. خو حضور علیه الصلاۃ والسلام هر پیغمبر او بیا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اکمل او مکمل چې نو الله پاک په عقل او په فهم او فراست سره پیدا کړی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته الله ما تعالی چې نو التحیات لله والصلوات والطیبات الله ما تعالی مدنی عمل قولی جانی چې څومره هم چې نو هغه دي دا ټول عبادتونه چې نو هغه به صرف او صرف ستا دپاره خاص وي. ستا نه ما سوا چې نو هغه به زه په خپل عبادت کې بل څوک چې نو هغه شریک نه جوړم. د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه ورته سلام وشو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغه شخصیت دی چې خپل امت نه د غم په حالت کې پرېښودی او نه چې نو هغه د خوشحالۍ په وخت کې پرېښودی. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې دغه لوی امتیاز د الله د طرف نه میلاو شو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضور وی یا الله زما امتو دوی به چې نو هغه څه کوي نو بیا ورته والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. نو په ما باندې او زمونږ چې څومره عباد بندګان نیکان او صالحان دي په هغوی دي هم دغه د الله رحمت او د الله پاک چې نو هغه سلامي. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله په دغه موقع باندې درې تحفې چې دی نو هغه د امت دپاره ورکړي. نو امت محمدیه ته د الله جل جلاله د طرف نه درې تحفې چې دی نو هغه میلاو شي. اولنۍ تحفه 50 منځونه. نو بیا 50 منځونه کې چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام را واپس شو بیا د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشو. الله موسی علیه الصلاۃ والسلام الله جل جلاله د لسچ نو هغه درکړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مال 50 منځونه راکړل. ستا امت د دې طاقت نشي لرلی ځکه ما د بنی اسرائیل چې نو هغه بلوت بنی اسرائیل ما د بنی اسرائیل چې نو هغه تجربه کړې وه د هغوی 2 منځونه نشول کولی دوی 50 سوه کې. بیا چې نو لاړ شه تلل 9 پیرې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه په دې دوران کې لاړو او رالو. 9 پیرې په هر پیر ځل چې نو هغه 15 منځونه کمیدل. نو په آخرني ځل چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام رالو نو موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا به هم طاقت نه لري وقعی او اقدا. اوس مونږ خپل منځون ته خپل جماعتونه او خپل حالت ته چې نو هغه وګورو. نو بیا چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام ماله د الله نه حیا راځي آسې نه که په دې ځل لاړ شم او دا 15 منځونه رانه هم معاف شي نو د الله رب العزت چې کومه تحفه راکړي د هغې نه به خلاص شو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام زه نور نو نشم تللی. الله جل جلاله د طرف نو ته فرمان جاری شو من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. زما وینا چې نو هغه نه بدلیږي ما چې نو هغه دغه 50 پرس کړي چا چې 15 منځونه په اهتمام سره وکړل د په عمل نامې کې به ثواب چې نو هغه د 50 منځونه چې نو هغه لیکل کېږي. دویمه تحفه چې نو هغه د امت ته الله جل جلاله د معراج په واقع کې چې نو هغه ورکړي د سورۃ بقره اخرانی 2 آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون د دې نه واخله او تر اخره پورې دا 2 چې نو هغه د امت ته په طور د خصوصیت د الله د طرف نه د 2 آیاتونه تحفه چې نو هغه میلاو شوې ده. او دریمه تحفه چې نو الله رب العزت د طرف نه دا میلاو شوه چې ستا د امت نه چا زما سره شریک چې نو هغه جوړ نه کو په حالت د ایمان کې لاړو اگر که د هر څومره ګناه شوی زه به دوی چې نو هغه بخشش کوم زه به دوی بخم. الله دې موږ ته دغه تحفو قدر چې نو هغه نصیب کړي. مزید به انشاءالله چې نو هغه دا درس یو ورځ چې نو هغه به بیا بل هم کو پر روان درس کې چې نو هغه بیا تکمیل ته رسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم سره چې لوی مهربان انتهایی رحم کونکی دی. سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوتلی و خپل بنده لیلا چې نو هغه د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى طرف د مسجد اقصا ته الذي هغه بارکنا چې برکت خودلو مونږه حوله چارچاپیر د هغې نه لنریه چې وښیو مونږه دته من آیاتنا خپل نخی انه هو السمیع البصیر بشک هغه اورېدونکی او لیدونکی دی.